څنګه چې تاسو ته کومه د سوشل میډیا مختلف پلیټ فارم دا دغه شوي چې زموږ د پاکستان مزدور کسان پارټۍ مرکزی چیرمن افضل شاه خاموش نن چونکې هغوی په یورنجي دوره باندې روانو برطانیې ته او په پېښور ایرپورټ باندې په هغوی دا خبره دغه شوه چې یاره د هغوی نوم په ایگزیکټ کنټرول لیست کې اچولې شوی دی. د ټولو ناول د پاکستان مزدور کسان پارټۍ لخوا موږ د دې فعل موږ غندنه کوو ځکه چې په یو جمهوري موږ دا ګڼو چې یو اړخ ته موږ وایو چې دلته جمهوریت دی او دلته خلک دا وایي چې یاره لکه موږ ته دا پته نه لګي چې دا اف آی آر په دې باندې په کوم بنیاد باندې شوی دی. دا فیک اف آی آر لکه ایگزیکټ کنټرول لیست کې د خاموش صاحب نوم اچول لکه دا یو ډېر دا موږ ګڼو چې دا یو په ننني دور کې په دې صدۍ کې په کوم چې آزاد رایه ده په هغې باندې قدغنونه لګول اوازونه او جمهوري اوازونه دباول لکه موږ دې ته آیا دې ته موږ مارشل لا ویلی شو که دا خو جمهوریت نه دی دا کوم خبره چې روانه ده او موږ ته اوسه پورې دا پته هم نه لګي چې آیا خاموش صاحب په کوم اف آی آر کې داسې څه هغوی څه جرم کړی دی چې خاموش صاحب په هغې باندې اف آی آر کړی دی او هغوی یې باقاعده اوس موږ ته دا اطلاع راغله چې هغوی د پېښور د اف آی اے چې کومه تاڼه ده په هغې کې دي او د هغې نه به دا بوځي اسلام آباد ته او دا ویل کېږي چې دا په دې باندې د انټي ټیرریزم نو موږ ته د هغه اف آی آر موږ ته لا اوسه پورې نه دی میلاو چېرې موږ په دې کې موږ ته دا پته ولګي چې د خاموش صاحب باندې کوم اف آی آر شوی دی او په څه بنیاد باندې د دوی دا نوم دا پر ایگزیکټ کنټرول لیست کې اچولی شوی دی او دا موږ لکه پاکستان کې خو زمونږ سیاست د مزدورانو د کسانانو لکه د غریبې طبقې سیاست دی موږ خو لکه نه هغه خبره چې د واکدارۍ تمه لرو په دې ملک کې موږ خو د مزدورانو دپاره جدوجهد کوو او د مظلوم قومونو دپاره جدوجهد کوو نو آیا موږ دا نن د دې پریس کانفرنس په بحاف موږ د دې چې دا کوم اف آی آر شوي دي دا غیر قانوني اف آی آر د دې موږ غندنه کوو او موږ دا یو مطالبه کوو د حکومتي چارواکو نه او د هغې خلکو نه چې چا په دې کې ککړ دی او چا دا اف آی آر کړی دی او په څه بنیاد یې کړی دی موږ دا مطالبه کوو چې زموږ افضل شاه خاموش زموږ مرکزي چیرمن د فوري رها کړي شي که چېرې دا رها نه کړی شو نو موږ ډېر زر ده چې د پاکستان په ګوټ کې زموږ چې څومره تنظیمونه دي د پاکستان مزدور کسان پارټۍ تنظیمونه په ټول پاکستان کې موجود دي موږ نن دا کال ورکوو که سبا پورې زموږ مرکزي چیرمن رها نه کړی شو نو په ټول پاکستان کې به موږ د احتجاج یو تحریک چلو او سبا نه به زموږ احتجاجي تحریک موږ به سبا په روډونو باندې مخې ته راشو. ډېره مننه. د کاروایی چا کړې ده او دا په کوم ایرپورټ باندې شوې ده دا کاروایی چې کوم دی نو دا په پېښور ایرپورټ باندې شوې ده او هغه چونکې هغوی روانو د هغوی د کور ماشومان دي هلته هغوی نه تلل نو ورسره کور والو لکه څه د پارټۍ څه سیاسي دوره نه وه چې یاره لکه هغوی دې لپاره تلل نو چونکې دا خو د کورنۍ دغه هغې دپاره دوی تلل برطانیې ته هلته د هغوی بچي دي سبقونه وایي روزګارونه کوي مزدورۍ کوي هغې دپاره هغوی تلي نو هغه بچیو هغوی راغوښتي وو چې په هغه دغه کې دې سره کور والو ماشومان وو ورسره نو لکه موږ د دې هم غندنه کوو د دې خبرې هم غندنه کوو چې د خاموش صاحب د کورنۍ بېعزتي شوې ده په ایرپورټ باندې موږ د هغه بېعزتۍ هم موږ مطالبه کوو چې د دې هم تحقیقات وکړي شي. تاسو په خپلو خبرو کې وایي چې یاره افضل خاموش صاحب چې او تاسو کومه پارټي چې نو هغه همیشه لپاره د مزدورانو خبره کوي نو د مزدورانو په خبرو کې خو بیا ریاست مخالف دا خبره کېدی نشي چې ګنې هغوی کړي چې په کوم باندې د هغوی نوم آی سی ایل کې واچول شي. نو دا خو موږ تپوس کوو چې لکه په دې سیسټم کې دا اصل کې موږ دا ګڼو چې دا جاګیردارانه سیسټم دی په جاګیردارانه سیسټم کې لکه د مزدور خبره کول ګناه ده موږ په دا وګڼو چې دا اوس کوم حرکت زموږ چیرمن سره شوی دی نو موږ خو دا ګڼو چې دا لکه یو جاګیردارانه دا کیپیټلیست سیسټم دی نو خامخا موږ به دا وګڼو چې دا په هغه بنیاد باندې په دې باندې دا اف آی آر شوي دي لکه موږ خو که د مظلوم سره ودرېدل جرم دی دا جرم به موږ بار بار کوو
که غریب سره ودرېدل جرم دی، مزدور سره ودرېدل جرم دی، نو دا جرم ته موږ په دې ته ملا تړلې ده دې جرمونو ته. تاسو وایئ چې لکه د آی سی ال هغه نفاذ چې نو دې تر اوسه چې مزدور په حق کې خبره کوي نو هم لکه پای کې چول کې نو بس موږ دا نه چې موږ دلته جړه فریاد وروړو کوم دې د پاره وروړو چې لکه موږ خو مزدوران یو، موږ خو خبره کسانه یو، موږ لکه د مزدور سیاست موږ د مزدور د حقوق د پاره سیاست کوو، موږ د جاګیردار او د مافیا د دې سیاست خو نه کوو. د افضل شاه خاموش صاحب نه راخلاصېدو خلاف به بیا تاسو کم حده پورې ځئ؟ موږ به قانوني لار هم زمونږ قانوني ټیمونه زمونږ وکیلانو چې کوم زمونږ پینل دی هغه هم لګیا دي، موږ به عدالت لاره هم دا کوو او موږ به ورسره د احتجاج لاره زمونږ راټولو نه اول ځکه چې موږ نه پارلمان ته ځو، نو چې پارلمان ته نه ځو خو به د احتجاج لارې ته به زمونږ سره خو دا یو لاره ده چې احتجاج کولی شو، موږ سره خو بله لار نشته.